بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 42 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ باب اول صرف کبیر فعل نهی حاضر معلوم، فعل نهی حاضر معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعلو گردان کو. دغه به ازدکو فعل نهی دینه مخکې به مونږ فعل امر ازدکولو. اوس به فعل نهی وي. یو امر وي چې د کار کولو حکم وي پکې، یو نهی وي د کار نه کولو حکم وي پکې، او یو نفی وي، نفی د کار نه کېدو خبر وي پکې. لکه فلانی لیکل نه دی کړي، فلانی لیکل نه دی کړي، یا زم تا لیکل نه دی کړي، تا لیکل نه دی کړي، نو دا خبر دی. او زه راته وایم ته لیکل مه کوه، دا نهی ده. او یو امر دی، ته لیکل وکړه، دا امر دی. ٹھیک شو؟ نو د امر ګردانونه اوس شو. اوس به مونږ نهی کوو. په نهی کې به مونږ د کار نه کولو حکم کوو خلکو ته. نو باب اول صرف کبیر فعل نهی حاضر معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعلو. نو ګورئ دا د نهی گردان چې دی کنه دام د مضارع د گردان نه جوړیږي. ما دلته کې د مضارع ساده گردان لیکلی. یضربو یو سړی وخل کوي یا به وکړي، یضربانې ادوانه سړي وخل کوي یا به وکړي، یضربونه ټول سړي وخل کوي یا به وکړي، تضربو هغه یو ښځه وهل کوي یا به وکړي، تضربانې هغه دواړه ښځې وهل کوي یا به وکړي، یضربنه هغه ټولې ښځې وهل کوي یا به وکړي، تضربو ته وهل کوي یا به وکړي، تضربانې تاسو دواړه سړي وهل کوئ یا به وکړئ، تضربونه تاسو ټول سړي وهل کوئ یا به وکړئ، تضربینه ته یوه ښځه وهل کوي یا به وکړي، تضربانې تاسو دواړه ښځې وهل کوئ یا به وکړئ، تضربنه تاسو ټولې ښځې وهل کوئ یا به وکړئ، اضربو زه وهل کوم یا به وکړم، نضربو موږ وهل کوو یا به وکړو. دا موږ سره ساده د مضارع گردان دی. د دې ساده د مضارع گردان نه د امر صیغې مونږ جوړو. د دې حاضر امر د مضارع گردان نه د مضارع د حاضر شپږ صیغو نه مونږ د امر حاضر صیغې جوړو. او بیا د امر غایب صیغې د شپږ د مضارع غایب صیغو نه او دوه د متکلم صیغو نه جوړو. او اوس په مونږه د نهی حاضر صیغې نو بیا به دا د مونږه د دې مضارع د حاضر صیغو نه جوړو. دا شپږ پکې درې د مذکر حاضر او درې د مؤنث حاضر صیغې دي. د دې نه به مونږه د نهی گردان جوړو. چې کله مونږه د دې نه د امر گردان جوړو نو علامت مضارع به هم ته مونږ ختموله، او که آخري حرف باندې پیش او اب هم ته ختمو، جزم به هم ورکو، او که آخري حرف کې نون اعرابي و نو هغه نون اعرابي به هم ختمو، او په شروع کې به ورسره مونږ حمزه لګولو. په امر جوړېدو کې، په نهی جوړېدو کې به داسې نه وي. د نهی دپاره د لای نهی استعمالیږي. لا دې ته وایي لای نهی. او دا لای نهی چې دی همیشه په ده باندې زبر وي، او دا د صیغې په شروع کې لګېږي. دا ګورئ تضربو دی نو د ده په شروع کې به لا ولګي، لا تضرب. ٹھیک شو؟ نو دا لای نهی چې دی دا په صیغه کې څه تبدیلي راولي؟ نو چې کوم پیش والا صیغې وي که نه هغې له جزم ورکوي. دا یضربو دی، یضربو معنی ده یو سړی وخل کوي یا به وکړي، نو د ده په شروع کې چې دا لا ولګي نو دا پیش په جزم کې. د تضربو په شروع کې چې لا ولګي دا پیش په جزم کې. دا تضربو په شروع کې لا ولګي پیش په جزم شي. اضربو په شروع کې لا ولګي پیش په جزم شي. نضربو په شروع کې لا ولګي پیش په جزم شي. او نون اعرابي اوه صیغې دي، څلور د تثنیې دي، دوه د جمع مذکر صیغې دي، او یو د واحد مؤنث حاضر صیغې دي. نو دا څلور پکې دا څلور د تثنیې صیغې دي. یضربانې، تضربانې، تضربانې، تضربانې. دا دوه د جمع مذکر دي. یضربونه، تضربونه. دا اونه چې پکې راځي دا د جمع مذکر دي، او انې چې پکې راځي دا د تثنیې صیغې دي، او اینه چې پکې راځي دا یوه صیغه دا د واحد مؤنث صیغه ده، واحد مؤنث حاضر. تضربینه. نو دا موږ سره اوه صیغې شو، څلور تثنیه، دوه د جمع مذکر او یو د واحد مؤنث حاضر. نو دا ټولې اوه صیغې شوې. د دې اوه صیغو په آخره کې چې کوم نون دی که نه نو دې نون ته نون اعرابي وایي. د دې لا د وجې به دا نون اعرابي ختمیږي. نو دا یضربانې دی دا به لا یضربا شي، تضربانې به لا تضربا شي، دا لا به په شروع کې ولګي. تضربانې دا به شي لا تضربانې، لا تضربا. تضربانې لا تضربا. تضربونه یضربونه دا به شي لا یضربو. تضربونه دا به شي لا تضربو. ٹھیک شو؟ او تضربینه دا به شي لا تضربي. د دې نه به هم دا نون ختم شي. ٹھیک شو؟ او دا یا به ګول کو داسې لا تضربي. او دا دوه صیغې دي.
په دې کې هیڅ تبدیلی نه راولي. دې ته وایي جمع مؤنث صیغې. جمع مؤنث صیغې یو یضربن دی یو تضربن. یضربن تضربن دا مبني دي. دې ته نه دا لای نه هي پکې څه تبدیلی راوستی شي او نه پکې بل څه تبدیلی راوستی شي. دې چې څنګه یضربن دی نو چې لا ورسره ولګي بیا به هم یضرب نه وي. دا تضرب نه دی چې لا ورسره ولګي بیا به هم تضرب نه وي. خو صرف به په معنی کې د نهي والا تبدیلی راشي. په الفاظو کې به لفظي تبدیلی به پکې نه راځي، معنوي تبدیلی به پکې راځي په دې دوو صیغو کې. او دا نور چې کوم د پیش والا صیغې دي په دې کې به لفظي تبدیلی هم راځي، معنوي تبدیلی هم راځي. نون اعرابي ده به نون ختمیږي او معنی به هم بدلیږي. ټیک شوه. نو ګورئ یضربو معنی د هغه یو سړی وخل کوي. لا یضرب د ده په شروع کې دا پیش دی، دا پیش به ختم شي، دا به جزم شي. لا یضرب ایو سړی دی وخل نه کوي، ایو سړی دی وخل نه کوي. یضربان دی دا به لا یضربا دواړه سړي دی وخل نه کوي. یضربان معنی راغه دواړه سړي وخل کوي یا به وکړي. لا یضربا دواړه سړي دی وخل نه کوي. یضربون دی هغه ټول سړي وخل کوي یا به وکړي. لا یضربو معنی به شي ټول سړي دی وخل نه کوي. تضرب معنی ده هغه یو ښځه وخل کوي. لا تضرب د آخره کې پیش دی دا به جزم کی. لا تضرب ایو ښځه دی وخل نه کوي. تضربان دی دواړه ښځې وخل کوي یا به وکړي. نو دا به اوس لای نهي چې راشي دا نون اعرابي به ختم شي. لا تضربا دواړه ښځې دی وخل نه کوي. یضربن دی ټولې ښځې وخل کوي یا به وکړي. دې په شروع کې به صرف لای نهي ولګو، معنی ورله نه بدلی. لا یضربن دا لفظ ورله نه بدلی، معنی بدلی. یضربن معنی دا ټولې ښځې وخل کوي. لا یضربن ټولې ښځې دی وخل نه کوي. ټیک شوه. تضربو ته یو سړی وخل کې د ده په شروع کې صرف لای نهي لګوه او دا آخري حرف جزم کوه. لا تضرب ته وخل مه کوه. تضرب معنی ده ته وخل کې یا به وکړي. لا تضرب ته وخل مه کوه. لا تجلس ته مه کښېنه. لا تذهب ته مه ځه. لا تقرأ ته مه وایه. لا تظلم ته ظلم مه کوه. لا تقتل ته قتل مه کوه. لا تجلس ته مه کښېنه. لا تشرب ته مسکه. لا تسمع ته موره. لا تنصر ته مدد مه کوه. بس د تضربو تنصرو تقتلو تظلمو د دې ټولو په شروع کې لا ولګوه، آخري حرف ساکن کا. بس دا لای نهي شوه. دې کې د کار نه کولو حکم دی وکړو. لا تضرب ته وخل مه کوه. تضربان دی تاسو دواړه وخل کوئ یا به وکئ. د ده په شروع کې لای نهي ولګوه او دا نون اعرابي ته ختم کا. لا تضربا تاسو دواړه وخل مه کوئ. دې کې حکم دی د نه کولو. تضربون دی تاسو ټول وخل کوئ یا به وکئ. زه درته حکم کومه چې مه کوه دا کار. نو لا تضربو تاسو دا کار مه کوئ. تضربین دی ته یوه ښځه وخل کې یا به وکړي. زه درته یم وخل مه کوه. لا تضربي ته وخل مه کوه. دا نون اعرابي ته ختم شو، دا یام ګول کړه. تضربانی تاسو دواړه ښځې وخل کوئ یا به وکئ. زه درته یم تاسو دواړه ښځې وخل مه کوئ. په شروع کې لای نهي ولګوه، نون اعرابي ته ختم کا. لا تضربا تاسو دواړه وخل مه کوئ. تضربنه دی تضربنه. نو ګوره دا جمع مؤنث صیغه ده. جمع مؤنث صیغه ده. د دې په شروع کې به صرف لای نهي ولګي، دا لای نهي ولګي او نور پکې لفظي تبدیلی نشي راتلی. د ده دا نون نشي ختمېدی ځکه دا نون اعرابي نه دی. دې ته نون ضمیر وایي یا نون جمع مؤنث ورته وایي. لا تضربنه معنی ده تاسو ټولې ښځې وخل مه کوئ. لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربي لا تضربا لا تضربنه. لا تضرب ته وخل مه کوه. لا تضربا تاسو دواړه سړي وخل مه کوئ. لا تضربو تاسو ټول سړي وخل مه کوئ. لا تضربي ته یوه ښځه وخل مه کوه. لا تضربا تاسو دواړه ښځې وخل مه کوئ. لا تضربنه تاسو ټولې ښځې وخل مه کوئ. چې سړي ته وایي چې ته وخل مه کوه هغه ته وایي لا تضرب. او چې ښځې ته وایي ته وخل مه کوه هغې ته وایي لا تضربي. چې سړي ته وایي ته مه کښېنه هغه ته وایي لا تجلس. چې ښځې ته وایي ته مه کښېنه هغې ته وایي لا تجلسي. چې سړي ته وایي ته مسکه هغه ته وایي لا تشرب ته مسکه. او چې ښځې ته وایي ته مسکه هغې ته وایي لا تشربي ته مسکه. سړي ته وایي ته مدد مه کوه هغه ته وایي لا تنصر. او ښځې ته وایي چې ته مدد مه کوه نو هغې ته وایي لا تنصري. ټیک شوه. نو ګورئ د سړي او د ښځې دپاره په صیغه کې هم تبدیلي شته دی. هغې په د سړي په صیغه کې چې دی هغې کې اخره کې یا نه راځي او د مؤنث دپاره چې کله د امر صیغه وي او که د نهي صیغه وي هغې دپاره به اخره کې دا یا استعمالیږي. نو اوس به مونږ دا چې کوم
گردان هم لیکلی دی د هغې معنی هم ما لیکلي دي نو مونږ د حاضر د شپږ صیغو نه دلته کې د نهي حاضر معلوم گردان لیکلی دی نو واحد مذکر نهي حاضر معلوم لا تضرب دلته کې وګورئ ما تاسو ته وي چې ساده مضارع گردان نه د حاضر شپږ صیغې دي د ساده مضارع بس د هغې په شروع کې لا لګوه آخري حرف کو پیش وي یا ساکن کوه که آخري حرف کې نون اعرابي وي نون اعرابي ختموه نو لا تضرب اصل کې دی دا تضربو د دې لا د وجې نه دا پیش د آخري با چې دی دا ساکن شوه لا تضرب ته یو سړی وخل مه کوه یو سړي ته چې ته وخل مه کوه هغه ته به لا تضرب ٹھیک شوه چې یو سړي ته یې مه کښېنه هغه ته به لا تجلس بیا دوه سړي دي دا تضربانې دی تضربانې د دې لا د وجې نه هغه نون ختم شو لا تضربه تاسو دواړه سړي وخل مه کوئ دا تضربونه دی تضربونه تاسو ټول سړي وخل کوئ لا تضربو تاسو ټول سړي وخل مه کوئ تاسو ټول سړي وخل مه کوئ اوس د واحد مؤنث نهي حاضر معلوم صيغه جوړو تضربینه دی تضربینه معنی ته یوه ښځه وخل کې یا به وکې زه راته یم ته وخل مه کوه لا تضربي دا نون اعرابي ته ختم شو د لا د وجې نه نو ته یوه ښځه وخل مه کوه تضربانې دی تاسو دواړه ښځې وخل کوئ لا تضربه تاسو دواړه ښځې وخل مه کوئ نون اعرابي د لا د وجې نه ختم شو بیا تاسو دواړه ښځې وخل مه کوئ بیا تضرب نه دی تضرب نه معنی د تاسو ټولې ښځې وخل کوئ یا به وکئ صرف به د ده په شروع کې لا نهي ولګې نور دې صیغه کې څه تبدیلي نشي راوستی ځکه دا د جمع مؤنث صیغه ده دا مبني ده دا همیشه په خپل حال باندې وي دوی ته هېڅ هم څه نشي ویلی نو دا صرف لا نهي په شروع کې مو لګوله لفظي تبدیلي پکې رانله ټیک شوه خو معنوي تبدیلي راله تضرب نه معنی ده تاسو ټولې ښځې وخل کوئ یا به وکئ لا تضرب نه معنی ده تاسو ټولې ښځې وخل مه کوئ دې کې مې درته ګوره دې تضرب نه معنی ده تاسو ټولې ښځې وخل کوئ یا به وکئ ټیک شوه دې کې یو خبر غونته و اوس درته زه د کار نه کولو د نه وهلو حکم کوم چې لا تضربنه صرف لا به شروع کې ولګې لا نهي نو د دې لا معنی ده د دې لا نوم دی لا نهي نو لا تضربنه معنی ده تاسو ټولې ښځې وخل مه کوئ نو دا موږ سره د نهي حاضر معلوم صیغې جوړې شوې لا تضرب ته یو سړی وخل مه کوه لا تضربه تاسو دواړه سړي وخل مه کوئ لا تضربو تاسو ټول سړي وخل مه کوئ لا تضربي ته یوه ښځه وخل مه کوه لا تضربه تاسو دواړه ښځې وخل مه کوئ لا تضربنه تاسو ټولې ښځې وخل مه کوئ نو دا زمونږ د نهي حاضر معلوم ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل یفعلونه د نهي ګردانو او انشاءالله دې نه پس به مونږ په دې نهي کې لږ نور تاکید پیدا کولو لپاره نون ثقیله او نون خفیفه استعمالو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام